الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلالا ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان یا معلقتان فی اعناق المؤذنین للمسلمین صيامهم وصلاتهم. دا یو درې احادیث ما دې وخت کې ولوستل د باب الاذان د مشکات د فصل ثالث نه. په دې کې دوه درې مسلې بیلې بیان دي. یو مسله کومه چې د اذان د جواب د ورکولو په سلسله کې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عمل دا ذکر کو خوې خودو مونږه چې کله مؤذن ثواب ډیر زیات دی نو مؤذن ټول ثوابونه ګټي. لکه یو صاحب دی حضرت عبد الله ابن عمر هغه وی چې یو سړی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو خو چې د الله پیغمبره ان المؤذنین یبذلوننا اذان کوونکو خلقو خټول فضیلتونه زمونږ نه ویوړه نو دا خو یو تن باندې دا فضیلت به مونږ څنګه حاصل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی کما یقولون نقول کما یقولون څنګه چې مؤذن د الفاظ وی دغه شان وسره ته یو ځای وای او چې اذان ختم شي نو توعطا فصل توعطا بس ته دا بانګ نرسته دعا کوا الله بدل غار صدر کوي. معلومه شو چې د اذان نرسته دعا کول چې دي نو دا ډېره زیاته قیمتي دعا ای. کله چې اذان وشي د اقامت نه مخکې دا ټیم چې دی په دې ټیم کې څونه دعاګانې سړی ځان له کولی شي نو دا دعا الله تعالی قبلوي. بل حدیث کې حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې موږ ته وویل چې لا يرد الدعاء بین الصلاة بین الاذان والاقامه. ګوره یو خبره واورئ چې د اذان نه وروسته د مانځه د ودرېدو پورې دا ټیم چې دی په دې کې دعاګانې ډېرې قبلېږي. دا ګوره واپس کېږي نه چې څه دعا وغواړي الله تعالی یې قبلوي. البته د قبلولو دوه قسمه دي. یو قسم دا دی چې ته ماښام وغواړې او سهار درته حقه میلاو شوي. یو قسم دا دی چې دا دعا عبادت دی نو دا درله الله تعالی ذخیره کوي نو په آخرت کې به درته ثوابونه میلاویږي. او دریم قسم یې دا دی چې دا دعا یو نیکي ده صدقه ده نو چې ته دعا وکړې نو یو مصیبت د باندې را روان هغه مصیبت د الله تعالی لري. نو درې پایدې دي د دعا یا مخامخ سیز میلاو شي یا یو مصیبت ته الله تعالی لري کی یا د آخرت دپاره ولا ذخیره کی. نو دعا په دې ټیمونو کې ډېر پکار دی. زمونږ د خلکو ډېره لویه بدنصیبي دا ده چې بانک کله وشي نو په دې ټیم کې د کارونه ډېر شي او د منځ پورې دا ټیم چې نو که په کور کې ناشي نو په اوتو بوتو کې تیرې او که جمعات ته راشي نو په دې دوران کې بیا دی بالکل اډولې دې خبرو ته سوچ نه کوي
کله یو ځای کې ناست یو بل سره ګپ لګوي، کله یو بل سره ګوت لګوي، مختلف انداز باندې ځان مصروف وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احادیثو نه معلومه شوه چې د اذان نه وروسته دعا ډېره زیاته قبلیږي، لہذا د اذان نه وروسته دعا کوئ، او خصوصا چې کله په جومات کې ناست شئ نو بیا خو لکه یو بل سره د خبرو په ځای دعا، ذکر، فکر دا پکاري. حضرت زید ابن اسلم او دغه شان نور درې څلور روایتو کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده، او دغه شان د زید ابن اسلم نه یو قصه کوي. زمون خلکو کې یو کمزوري بل دار چې د مونږ ټیم ته لاړ شي ویره قضا شورانه، او بس مونږ یاره خیال مې نو نا وخت شورا باندې جو بیا مې ونه خزو کې هم دا مصیبت شته او سړو کې هم شته، او لکان چې کوم چې دا جدید کانګړاګان دي په دې کې خو بیا دا ډېر زیات څه دی. ولې لکه ودوي ولې پاتې دی نه یاره بس نا وخت شورا باندې مونږ دی وکړو نو اوس مې ونه کو چیرې اوس کو او چې پچیو کې بنا نا وخت کې او چې پراټا انډا یا شی سره نه نو لکه بیا نورم سیخ پای مور لا پلارتا اورتا خزیتا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل ابو هريره نقل کوي، زید ابن اسلم نقل کوي، نور صحابه هم نقل کړي دي. وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د خیبر نه وسره روانو، د خیبر نه وسره روانو، خیبر غزا و، د غزا نه واپس راتلو، په غزا کې مونږ نه ما بیا دا چې سړی ویر طبیعت مې ټیک نه ونه پای کې بس ماپ شي. وی د غزا نه روانو نو شپه شوه یو ځای کې پرېوتو ستړي شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله که ستړي شوي یو ټول وده شي. وی موږ پرېوتو خو حضرت بلال مؤذن و هغه ته وی چې بلاله ته به پیره وکړه او ته ودرېږه چې زموږ نه مونځ قضا نه شي، چېرته څه مصیبت وي نو فورا هم پاسوه. نو ابو هريره وی او یا زید ابن اسلم وی چې دا بلال رضی الله عنه د سحر چې کله د مانځه ته نږدې ټیم شو په دغه ټیم کې ځان له تهجد وکړه ولاړو، بیا دا کم اس یا کم اوښ چې د ده خواته ولاړو نو د هغه اوښ ته یې داسې ډډه ولګوله، یا کم بار چې ورسره پروت و هغې ته یې ډډه ولګوله. چې ډډه یې ولګوله نو هغې ته ایسته وده شوی و. نو سحر چې کله نور راوخته موږ یې ګرم کړو نو ټول رایږ شو. اول پیغمبر علیه السلام رایږ شو، بیا موږ رایږ شو. نو یې اواز راباندې وکړو چې هلکه پاسئ، بلاله پاسه، خلک پاسه. نو چې پاسې د نور خو راختلی دی، والا دی د نه ځئ شاباس پاسئ ځئ چې زه مخکې دی. ولې ځو وی دلته شیطان غلبه کړې ده، یا دا مطلب چې دا وادي چې ده نو په دې کې شیطانان ډېر دي لہذا موږ یې متاثر کړو، یا دا چې دلته شیطان غلبه وکړه یعنې موږ نه مونځ خراب لہذا دې ځای نه وځئ. وی مخکې م سفر وکړو لاړو نو چې خدای خبر څه ټایم به وی هلته کې چې اوبه وي هغې ته ودرېدو، اوبه اودس هم وکړو، هلته یې مونځ وکړو. نو چې هلته یې مونځ وکړو نو د دې نه بیا په بلال ته یې ویله شابه اودس یې وکړو، بلال اقامت وکړو، مونځ یې وکړو، او چې کله مونځ یې ختم کړو پیغمبر علیه السلام نو بیا یې ملګرو ته یو نصیحت وکړو چې هلکه ګوره هسې نه چې د وسني دور یادوم، د دې وسني دور په شانې چېرته په معمولي دغه مونځ نه خراب شي قضا شي او ته بس قضا شو رانه بیا ډولې په کلونو ونه کړي. نو من نسي الصلاة فليصلها اذا ذکرها، ګوره چې د چا نه مو هېر شه یا ترې قضا شو او څه ټایم را پاڅېده نو په دقه ټایم کې پرې اوس فرض شو، نو په دقه ټایم کې به یې کوي خو مونځ به پرېږدي نه، چې کله را پاسي د وخته که ناوخته پاسې به خپل مونځ به کوي. او بیا یې راته دا ووې چې ګوره الله تعالی په قرآن کې نه وایي چې اقم الصلاة لذکري، چې زه درته یاد شمه نو مونځ وکوئ. نو د دې مطلب دا دی چې کله را پاڅېدې او یخ شوې او یا درته دریاب شو بس دقه ټایم دی اوس یې وکړه. او حضرت ابو هریره یو بله قصه کوي، یو بله مسله م بیانوي. ابو قتاده ځان له یو مسله بیله بیانوي چې کله مونځ له جومات ته راشئ نو دې ته مه ګورئ چې رکوع ته مولوي صاحب راښکته شوی ورمنډه. زموږ په خلکو کې دا غټه کمزوري ده چې کله اول به ناسي بار به یا ترب کوي یا به چې کوم دی نو به کریم رول لکه شعر کریم بورډ به کوي یا به فیسبوک کوي. خو چې دلته مولوي صاحب ولدوالین ته ورسېدی به رامنډې کړي، چې ته کله رکوع ته راغلی نو دی به رامنډ درز په جومات کې به غړزا جوړه شي، ته به وایې چېرته په غلو پسې څوک منډې وایي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا. ګوره دا یو خبره واورئ چې کله مونځ ودرېږي نو چې زه را روان شم زه ودرېږم په ما پسې وروسته ودرېږي. دا بعضې خلک چې دا به مولوي صاحب ته ټوخي کوي، مولوي صاحب ټوخي پاسه ټایم شوی بس ته کښېنه چې مولوي صاحب مسئلې له راغی بیا پسې وروسته پاسه ټوخي به نه کوې. چا امام ته به نه وایي چې مولوي صاحب ټایم شوی دی پاسه، نه نه، دا ټایم کېدل مخکې کول وروسته کول امام چې دی نو هغه دې ټایمونو ته ګوري چې څنګه انداز باندې د هغه ټایم په حق انداز باندې پاسې پاسوي. ځکه پیغمبر علیه السلام ووایي چې اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا. کله چې مونځ ودرېږي نو اقامت شروع شي نو تاسو مه پاسئ حتی تروني، تر دې چې ما ووینئ چې زه لمانځه ته ودرېږم، په ما پسې وروسته ودرېږئ. او بیا یې وفرمایل چې فلا تأتوها، ابو هريره فرمایي فلا تأتوها تسعون، د مانځه له رامنډې مه وهئ، وأتوها تمشون، مانځه له چې راځئ په دمه دمه راځئ. وعلیکم السکینه، ښه په قلار راځئ. ما ادرکتم فصلوا، کوم چې ورسوه هغه وکئ، وما باتکم فاتموا، او چې کوم دنه پوت شو نو هغه بیا پوره کړئ. امام سلام وګرځئ ځان له پاسه پوره یې کړه. ځکه رامنډې ځکه مه وه په جومات کې منډې مه وه، په لارې منډې مه وه چې هغه د لمونځ رانه وشو. ځکه چې ته د کور نه روان شي او ذکر کوې په لارې باندې نو ان کان اخجې فإن أحدكم، ځکه چې په تاسو کې هر یو تن چې اذا کان یعمد الی الصلاة، کله چې د مونځ دپاره را روان شو جومات ته راورسېد نو په هو فی صلاة، دی عملا په مانځه کې دی، دی له مانځه نه بار نه دی. جمع ولاړه ده په اول صف کې، تر وروسته په آخر سر کې په اظهارځای کې را روان یې، خو په دې نیت را روان یې چې وردم په دې جمع کې شریک یم، ته دې جمع کې شریک یې، لهذا چې په جمع کې شریک یې مه خبرې کوه، مه ګوتلګي کوه، مه یو بل ټلوها را ټلوها، او راځه په قلاره باندې چې مونځ نه کوم لاړو وروسته وکړه. او آخري د دې باب چې کوم حدیث دی هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه خویونه دي چې هغه د اذان کوونکي په سټ پسې نښتي. دوه خویونه دي چې هغه د اذان کوونکي په سټ پسې نښتي. مطلب دا چې د دې ثواب او ګناه وګورئ د اذان والا په سټ کې د دې ذموار دی. کم کم څیزونه دي؟ وایي صیامهم و صلاتهم، که د خلکو نه روژه خرابه شوه هم ګناهګار یې څوک را دي؟ مؤذن را دي. او که مونځ یې بې ټایمه وکړو د ده په وجه به یې کړی نو مؤذنین دي په دې کې ډېر احتیاط کوي. دا ثواب یې ځکه ډېر دی چې د دې په وجه باندې به یا د سړي روژه خرابېږي یا به چې کوم دی نو ټیک کېږي، یا به مونځ په ټیم کېږي یا بې ټایمه کېږي. نو دوه خویونه دي چې خصلتان معلقتان، دوه خویونه دي چې دا ځوړند دي فی اعناق المؤذنین، د اذان کوونکو په سټونو کې، للمسلمین د مسلمانانو دپاره، صیامهم و صلاتهم، دا د دې مسلمانانو روژه ده او د دې مسلمانانو مونځ دی، دا د مؤذن د دې د الوبالي غوندې د مؤذن په غاړې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.